نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم. محترم و عزتمندو، بعض خلک وایي چې مونږه باندې نظر لګي، بد نظر د خلکو په مونږ باندې لګي، یا د بعض خلکو دا خیال وي چې مونږه د شیطان د فریب او د دوکې نه وساتلی شو، یعنی مونږه د شیطان دوکه مکی. بیا بعض خلک دا هم وایي چې مونږ د انسانانو د فریب او د دوکې نه وساتلی شو، او بعض خلک دا هم وایي چې مونږ د غم او د تکلیف نه هم په امن کې شو او هغې نه د مونږ ته نجات میلو شي. څلور څیزونه ما یاد کړل، یو دا چې د بد نظر نه د مونږ محفوظ شو، دویم نمبر کې دا چې مونږ د شیطان د فریب او د مکر نه محفوظ شو، او دریم نمبر دا چې مونږ د انسانانو د فریب او د مکر نه محفوظ شو، او څلورم نمبر دا چې مونږ د غم او د تکلیف نه امن کې شو او محفوظ دي شو. دې دپاره اسانې وظیفې دي، څلور وظیفې دي او څلور واړه ډېرې اسانې دي، او دا به سحر او بیګا کې، یعنی سحر او ماښام یو ځل ویل پکار دي، چې یو ځل هم تا وویله انشاءالله العزیز په تا باندې به بد نظر هم نه لګي، ته به د شیطان د مکر او فریب نه هم محفوظ یې، ته به د انسانانو د مکر او د فریب نه هم محفوظ یې، ته به چې کوم دی هغه غم او تکلیف به هم تا باندې نه راځي، نو الله جل جلاله به ستا حفاظت کوي. هغه وظیفه چې کله انسان و چې زه د بد نظر نه محفوظ شم، بد نظر دی په ما باندې نه لګي. بعضې خلک وایي زه نظره شوی ما، یا مطلب زمون کور کې نظر چلیږي، یا ماشومان د نظره کېږي، یا نور څه چې هر څنګه مشکل د نظر وي، نو هغې دپاره به دا وظیفه کوئ: ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. دا کلمه دی وی، ان شاء الله العزیز الله جل جلاله به د بد نظر نه محفوظ کی. سو کوئی چې زه د شیطان د فریب او د دوکې نه محفوظ شمه، نو هغه دپاره دا وظیفه ده چې هغه دا وظیفه وی چې حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. او که کله انسان دا وی چې زه د انسانانو د دوکې او د فریب نه محفوظه شمه، نو هغې د بیا دا وظیفه وکړي چې وافوض امري الى الله، وافوض امري الى الله. دغه دی وی، نو انشاءالله العزیز دغه انسان ته به د انسان د دوکې او د فریب نه هم محفوظوالی حاصل شي، یعنی هغه به په حفاظت کې شي. او کله چې انسان وی چې یاره زه د غم نه او د تکلیف نه په امن کې شم، ماته د نجات را میلو شي، نو هغه د دا کلمه ووی، دا وظیفه دی وکړي چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دغه وظیفه دی وکړي، نو انشاءالله العزیز دغه کس ته به الله جل جلاله هغه څه وکړي، دغه کسب الله جل جلاله د غم او تکلیف نه محفوظ کی. دا وظیفه به سحر کی یو ځل او یو ځل ماښام کی، یعنی سحر او ماښام دا څلور وظیفې کوي، نو تاسو ته به دغه څلورو څیزونو نه امن میلو شي. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق په باندې را نصیب کی. وما علینا الا البلاغ المبین.